قرآن حکیم کې فرمایي چې د قیامت لویه ورځ شي او ټول جهنمیان جهنم ته لاړ شي او جنت والا جنت ته لاړ شي، نو شیطان ته به الله د اور یو کرسی د فرشتو په ذریعه برابر کړي او دی به پرې د پاسه کښېني او ټولو جهنمیانو ته به یو تقریر وکړي. جهنم کې چې څومره خلک پراته دي دا ټول د شیطان ملګري دي، شیطان ګمراهان کړي دي او واقعي کې دا شیطان د انسان ازلی دشمن دی. الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دشمن دی، ګورې تاسو هم ورته دشمن ووایئ. تاسو سره ټول کار د دشمنۍ کوي، یو وخت کې تاسو نه معاف کوي. نو چې تاسو سره دشمني کوي او ټول سازشونه او سکیمونه د دشمنۍ درته جوړوي، نو تاسو سره ولې دوستي کوئ؟ تاسو هم دشمن وګڼئ. حضرت آدم علیه السلام چې کله رب العالمین پیدا که، نو قرآن حکیم کې الله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، دا ابلیس هم فرشتو سره بره اوسېده. نو الله ذوالجلال د فرشتو دې ډلې ته دا وفرمایل چې تاسو د آدم علیه السلام طرف ته سجده وکئ. دې پکې ناستو د الله حکم فرشتو ته هم شو، ده ته هم شو. څومره فرشتې چې وې ټولو سجده وکړه او ده سجده ونه کړه. فرشتو چې سر اوچت که ویې کتل نو دا بدبخته ناستو که خو سجده نه وه کړې، نو هغې یو دویمه سجده د الله ذوالجلال دپاره د شکریې وکړه. شکر دی الله دا یوه سجده خو تا حکم وکړو مونږ وکړه، او دا بله سجده م په دې شکریه کې کوو پروردګاره چې شیطان خبیث ونه کړه او تا مونږ له توفیق راکړه مونږ وکړه. نو شکر دی چې مونږ د هغه ملګري نه شو، ستا د حکم تابعداري مو وکړه. دې وجې نه په هر رکعت کې انسان دو سجدې م کوي. نن الله تپوس کوي چې تا ولې سجده ونه کړله؟ ما درته حکم وکړه اذ امرتک، قرآن حکیم کې الله فرمایي ما درته حکم وکړه نو تا زما د حکم نافرماني ولې وکړه؟ سجده دې ولې ونه کړه؟ نو دله پکار ده چې د عذر پیش کړی وي، بانې کړی وي، دروغ یې ویلې وي، بلکې توبه ایستې وي. د دروغو چل خو هم ورته د دروغو بانې هم کولی شوه، لکه بعضې خلک په دنیا کې هم د دروغو بانه کوي. اگر چې الله نه څوک په دروغه نشي خلاصېدی او نه د رب العالمین نه څوک په بانه خلاصېدي چې الله باندې د چا بانې پټې نه دي، الله ته هر شی ښکاره دی. یو شیطاني چال به چلولو او یا به ویلي چې الله بس معافي غواړم، غلطي رانه وشوه. نه، رب العالمین ته مخامخ وایي خلقتنی من نار وخلقته من طین، الله زه خو دې آدم ته سجده لګول زما د شان مناسب نه دي، ما ته وګوره ده ته وګوره. خو ته خاورې نه پیدا کړ، خټې نه دې پیدا کو، په خاوره خلک ګرځي قدمونه پې اخلي، یو کمزورې شی دی. خاوره لاندې زور کوي، مثلا خلک ګندګي پې غورځوي، مرداره پکې خښوي، متیازې پې د پاسه کوي. نو دې خو تا د یو کمزوري سیز نه او بیکاره سیز نه جوړ که، او الله خلقتنی من نار انځلې د اور د شغلې نه جوړ کړی. څومره خشته رڼا کوي اور، بره زور کوي، سوځول کوي، هېڅوک پې طاقت نشي لرلی. انسان اخلی پخلی رڼا ګرمي د اور سره تعلق لري، بر اوچته شغله او لمبه وی. نو زه د اعلی او بهترین سیز نه جوړ یم او دی د یو خاورې او د خټې د کمزوري سیز نه جوړ دی. ما غوندې لوی سړي له ده ته سجده کول نه دي پکار، زه ده ته سجده نه کوم. ګوره د الله حکم یې ټکراو، د الله حکم مقابله یې وکړه. اوس الله ښه پوهېده په دې خبره، د الله د حکم مقابله یې وکړه او د ده دا خبره هم سرسري ده. ګورې ځمکه اوچت شی دی، اور خو د دې ځمکې نه پیدا دی. چې ځمکه لرګي پیدا نه کړي، ځمکه بکره پیدا نه کړي، ځمکه ګوګل پیدا نه کړي، اور د څه نه بلی؟ ځمکه چې اور لمبه پسې باندې کوي پسې بلی، ځمکه چې خوراک پیدا نه کړي په اور پخلی د څه کوي؟ د سرسري نظر باندې خبره وکړه. د ځمکې خو ډېر لوی حقیقت دی.
کبر یې وکړه. قرآن حکیم کې الله فرمایي ابا واستکبر وکان من الکافرین، زما د حکم نه انکار یې وکړه او ډېر لوی کبر یې وکړه، تکبر یې وکړه. دا د شیطان لومبی خاصیت دی ورونو، کبر. قرآن کې الله وایي واستکبر، کبر یې وکړه. دنیا کې هم چې څوک لویي کوي کبر کوي، چې شیطان صفت دی. بس الله دې مو د کبر نه وساتي. کبر دومره خطرناکه ګناه ده. دا کبر چې سړی کوي خو ځان ته لوی وایي که نه، سر داسې اوچت وړي، سینه داسې لږه غوندې بار کړي، خپې ځان پسې راکاږي او د خلکو نه ځان داسې لږ لوی حسابوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کبرجن خلک به د قیامت په میدان کې داسې واړه واړه ذلیله غوندې ګرځي لکه د میږو په شانتې، پوټې پوټې خلک پرې به راکړي د محشر په میدان کې. دلته کبر کو، سینې لوړه اوچتوله، سر یې اوچتو، هلته به د وړو میږو په شانتې په محشر په دې میدان کې د ذلت او د سپکوالي په نظر باندې د ذلت په انداز به ګرځي. او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا په زړه کې د شړشم یا د اوري د دانې عمره کبر د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده، حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسیږي. 500 کاله چې څوک ترې لرې وي نو محسوسوي. هله به ځي جنت ته چې دا کبر ته الله وباسي، جهنم ته یې ولیږي، ویې ډبوي او دا کبر ته یې وویندي، نو هله به ځي او ښې پاک کړي د کبر نه. لږه سزا هم نه ده چې په جهنم کې ښه وسوځئ. زمونږ خلک چې جامې خیرنې شي نو بیا خیرنې جامې څوک نه اغوندي، پاکوي یې. نو چې پاکوي یې نو هغه اوس خو خلک په دې مشینونو کښېنځي او مخکې به یې ورته خوټکواڼې وې چې موږ ماشومانو، لاندې ټیم کې به صابون والا اوبه ګرمې کړې، پکې به صابون ټوټې ټوټې ور وغورځاو، اوبه به یې واچولې او پکې به یې جامې واچولې، اور به ورته بلېده او په هغه لرګي به یې هغه جامې په هغه ټیم کې لړلې. نو بیا چې به یې هغه جامې د ټیم نه راویستې نو صوباړی به یې ورته ونیوه. اوس خو د صوباړي دور نشته، صوباړی به یې ورته ونیوه نو په هغې به یې هغه جامې ډبولې 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 او زمونږ دا طالبان په خپو او په لاسونو یې ډبوي. نو چې ښې وډبوي او ښې په خوټ کېدلو اوبو کې جوش ورکړي او نچوڼې کړي د هغې نه پسې بیا اغوندي. دقه رنګې دا ګناهګار خلک د دې نه به دا اخیرې او دا ګن د جهنم په دې کنده کې پر صوباړو باندې او په ډبولو باندې او په خوټکولو ختموي. نو چې دی پاک شي نو هله به جنت ته ځي. که د اوري د دانې عمره کبر وي نو نه به ځي، دا کبر باندې جهنم کې سوځئ. چې د دې اوري د دانې او د شړشم د دانې برابر دا پوټې کبر دام ته وسوځي نو هله به جنت ته بیا ځي. او دا ولې وروڼو په کبر ولې الله خفه کېږي؟ ځکه دا د الله صفت دی. نو چې د ما یو شي وته ما سره ما نه هغه غواړې، ما نه په زور غواړې، نو زه به سره خامخا جګړه کوم. الکبریا ردای، حدیث قدسی د نبی علیه السلام فرمایي چې الله وایي چې فرمایي چې لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ما سره جګړه کوي نو ذلیل کوم به یې ګورې، پرېږدم به یې نه. د شیطان نو به صفت کبر دی. الله دې پرې وساتي. وایي د شیطان یو ځل چا تپوس وکړو، یا د سیرت په راته وکړو چې د پښتو کې پښتون نیک سړي یا بزرګ سړي به دې تپوس کړی، اصل د عبرت خبره ده. نو ده ورته په جواب کې ویې چې داسې مه وایه چې زه یم، زه لفظ به نه وې، زه لکه مونږ وایو که نه زه داسې زه داسې، داسې مه وایه چې زه یم. دا خو کبر دی. ته داسې دې ووایي چې زه یم نو داسې به شي لکه چې زه یم. ګورې که داسې دې ووایي چې زه یم نو داسې به شي لکه چې زه یم. او دا چیلی چې ده وی دا چیلی می می کوي، می می کوي، می معنا هم زده که نه می کوي. نو چې می وکړي نو سار چې ګورې د قصاب په تخت باندې هغه سر لاندې او خولې پرې راپاسې کړسې تیز دي. کبر خطرناک شی دی. لومبې د کبر وکړه. او دویم څه چل یې وکړه، دا د شیطان صفت ده. بیا په هغې هم صبر نه شو، غټ کبر کوي. رب العالمین ورته بیا وایي چې پرېږدم دې نه، ذلیله مې کړې، ځه رخصه خوار شي، د اسمانونو نه کوزې که ځه. ما خبره دې ونه منله. نو دې څه وایي، ګوره الله ته مخامخ شو، ورنیغ شو، وی د دې آدم د برکت نه خو تا زه ذلیله کړمه، خو زما دې ستا په ذات قسم یوسه. الله ته قسمونه خورې دومره شیطان خو هسې دی خو دومره رذیل. الله ته مخامخه وی زما دې ستا په ذات قسم یې چې د ده اولاد خو ما نه یو به هم جنت ته نه ځي. د مخې نه او د شا نه او د ښي طرف نه او د ګس طرف نه او د بره نه او د لاندې د هر طرف نه به پې حملې کوم. که یو څو نیکان بندګان دې رانه بچي خو باقي ټول به ځان سره د جهنم دې کندې ته بوځم.
الله مو ته قسم خوري وي تم قسم خوري او زم په ذات قسم خورم چې که ته ډېر هم خراب او خطا کې نو چې ما ته سر ښکته کړه نو زه به یې هغه ستا هغه ټول چې ګناهونه دې پرې څومره کړي دي هغه په اوبو به ورله وویځم ته هم تقوا شه ما ته قسمونه خوري را ذلیله یې کړه راویې شړه پابندي نه ولګولې چې ته به جنت کښېنوسې خو بس په مخه کړه لکه زه یم لکه د جومات نه وځه نو سړی خو بیا هم راځي آدم علیه السلام جنت کې اوسېده ده اوس دویم شیطانت ته یې ګوره وسوسه یې ورته ور واچولله حضرت حوا رضی الله عنها باندې آدم علیه السلام پیغمبر دی په هغه خو یې وس نه رسي حضرت حوا رضی الله عنها علیه السلام جنت دروازې ته راغلې وه دې ولرئ وی الله خو جنت کې اوسئ تاسو هغه خو یې نه پېژني او بلکل د الله فضل دی څه نه یې منې کړی وی یو بوټي دی نه یې منې کړي دي له به ګوتې نه وړه ورته وایي دغه بوټي له ګوتې یوسئ چل په دې بوټي کې دی ګورئ که دا بوټي له ګوتې یو نړی او دا ونه خوړه نو دنیا ته هم کوزئ اسمانونو نه لاندې یو ځای دی هلته هم کوزئ او که د دې بوټي نه هم خوراک وکړه دې بوټي کې دا کمال دی چې همیشه په جنت کې او ورته وایي نه نه داسې چېرته کوو موږ خپل الله منې کړي یو دی ورته قسم خوري زما د قسم په خدای وي په دغه الله چې درته ګورې رښتیا وایم قسم یې ورته بیبي حوا آدم علیه السلام ته قسم وخوړه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قرآن کې الله فرمایي دواړو ته یې قسم خوړی زما د قسم په الله نو هغې خو لومبې قسم دی لومبې قسم واورېد دې نه مخکې به یې قسم نه اورېدلې هو د الله په نوم قسم دا رښتیا وایي ښه دا کاکا رښتیا وایي د هغې خو د دنیا دا قسمونه نه اورېدلي چې په دروغ علم لا څوک قسم خوري د الله نوم نه لا څوک په دروغ علي قسم ګورې په دروغ ډېره لویه ګناه ده نبي علیه السلام فرمایي اکثر دا چې کم خلک تجارت پیشه خلک یو خپله سودا خرڅوي دي قسمونه ډېر خوي لکه دا غنم ما په 100 روپۍ من اغشتي دي اغشتې به پاتې مثلا دا پټې ما په 1000 روپۍ اغشتې دي اغشتې به مثلا پاته سوی دا کپړه او دا مثلا دا څاروي ما په دې اغشتې دی اغشتې به د هغې نه په کمی په دروغه به قسم خوري نبي علیه السلام اوس فرمایي ټوله زاره نه یم د نبي علیه السلام مبارک وینا ده وایي ټیک ده چې قسم به ستا سودا خرڅه کړي او دا قسم به ستا سودا ګران هم خرڅه کړي خو د دې سودا د دې پیسو چې کم برکت دی هغه به دې ختم شي د 100 روپو شی ورته ته 1.5 خرڅ کړي ممکن ده که دغه 100 روپۍ ستا جیب له راغلې وی به د امانت وي دې کې به ډېر لوی برکت و او دا 1.5 چې کور ته راځي یا به دې بچې را جوړوي یا به دې په ښځه څه چل شوي یا به درته بل مصیبت جوړي هغه 50 څه کې هغه 100 به نورې مو سره لاړې شي برکت به نه که نه سورې به ورته الله جوړې کړي په ډېرو سړو به ختمې شي وا به لوځي نو نبی علیه السلام فرمایي چې قسمونه به سودا خرڅه کړي ګرانه به یې خرڅه کړي خو د پیسې چې کم برکت یې به پکې ګورې نه قسم ډېره لویه ګناه ده او یمین غموس چې دا قسم چې دا مې په دې غشتې ده او نه دې غشتې دا ګناه کبیره ده ګورئ نبی علیه السلام مبارک دا غټ غټ ګناهونه شمېرلي وي پکې دو شمېره دا ګناه کبیره ده او دا دومره سخته ګناه ده لکه چې تا د جهنم په اور کې غوټه والي سخته ګناه ده نو به هر کیف خبره مې دې پورې کوله چې قسم یې وخوړه د دویم صفت دی په دروغه آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام هغې وی چې دا قسم دو خوړه نو په دروغ څوک د الله نوم نه اخلي نو قرآن کې الله فرمایي فنسیه ولم نجد له عظما چې دوی سین قسم وخوړ نو د آدم علیه السلام نه هغه د خدای حکم هیر شو بلکل چې زه خو الله منې کړی یم هیر شو که د الله نوم یې ورته واخیست هلته هیر شو چې د هیر شو نو بس فورا یې بیا هغه بوټي له ګوتې یوړه او جیبې له یې بوټې یوړه او د جنت جامې ترې کوزې شوې ما تاسو نه وې منې کړی الم انهکما ان تلکما الشجره دې ونې نه مې نه وې منې کړې ولې مو ګوتې یوړې الله دا که یو کاکا خو مونږ ته ستا نوم واخیست که نه قسم نو ستا نوم نه مونږ سهار سره نه هیر شو فنسیه هیر شو الله وایي ولم نجد له عظما څه پوښتې اراده نه وایي هیره شوه خبره زه چا به هم د شیطان سره اهبطو دې به هم کوزېږي تاسو به هم کوزېږئ زه دنیا ته اوس د دې بوټي خاصیت دا و چې دا هم نه وې خوړی نو جنت کې به چې دا مو خوړو دې سره خوله پیدا کېږي دې سره اودس ماتې پیدا کېږي دې سره د پوزې دا شی پیدا کېږي دې سره لاړې پیدا کېږي د دې ټول انتظام جنت کې شته دی نه اوس به دنیا د خامخا د شیطان دویم صفت قسم شو په دروغه قسم دروغ یې ورته وي دروغ او دروغ هم ډېره لویه ګناه بیا چې دې سین هغې د جنت نه را رخصت کړل په چالې چلو نو علما لیکي مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکي نفع المفتی وسایل کې وی دې په دریاب راغې راکوشو دا غټ دریاب کې دا کبان تاوېدل را تاوېدل نو کبله ورغی یو غټ کبله وی غم خو درته جوړ شو که څه چل دی
وایي چې الله آدم پیدا کړ د هغې آدم به دې ځمکې ته یې راکوز کړه د هغه به بچي پیدا کېږي ستاسو ښکار به کوي خوري به هغه کپ په منډه نورو ملګرو ته حال وی په دغه مصیبت واوړېدو آدم خدای پیدا کړ دنیا ته به راځي او موږ به خوري او موږ به ښکار کوي د مولانا عبدالحی صاحب په دغه نفع المفتي والسائل کتاب کې لیکلي دي رساله ده وی الله د کب نه ژبه ختمه کړه چې لومبې شیطانت خو هغه وکړه دویم ورپسې تا وکړه چې ملګري لري په منډه سوال جواب یوړه مرګ خو به راځي نو یا په ښکار او یا په بل څیز یا په بل څیز نو بل صفت یې شیطانت شو شیطانت ډېره لویه ګناه او دا په مونږ کې لوی رواج دی ګورې یو ته یو څه او بل ته بل څه او دا دونه خطرناکه ګناه ده نبی علیه السلام فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې په دنیا کې دوه پړی کوي یأتي هؤلاء بوجه دې سړي ته په یو مخ راځي او دې بل ته بوجه په بل مخ راځي یو ته یو څه وي بل ته بل څه وي د قیامت په ورځ به د دې شیطان په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي خوله کې به یې اور نولي به دا ډېره خطرناکه ګناه او چې د چا په شیطانت مړی شو دا به نه وي چې او لس خو هغه پلانټي کړی دی قاتل خو هغه دی نه چې د چا په شیطانت دا مړی شوی دی هغه قاتل چې څومره ګناه د قتل شوی دی دومره د دې شیطان هم ورسره ده کړی شیطان کم ځای پاتې کېږي ګناه به خامخا ورکوي سزا به الله ورکوي ورپسې بله خطرناکه ګناه چې آدم علیه السلام کله په دنیا کې ژوند تېر کړ نو قابیل او حابیل بچي پیدا شو قابیل یې ولمسو په مخ د ځمکه اوس دې نه خطرناکه ګناه بله نشته ویې لمسه ورور یې پرې مړ کړ لومبې قتل چې قابیل وکړه او خپل لور یې مړ کړه حابیل دا هم د دې شیطان په چال باندې د ابلیس په چال باندې ګوره د زندګي او د ژوند ټوله د ګناه ده منصوبې دا ده او الله ته یو درخواست وکړی و که نه وي الله خو دې ذلیله خو دې کړمه خو یو سوال دنه کوم دا خو مې قبول کړه امام غزالي رحمت الله علیه لیکلي دي منهاج العابدین کې چې 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی ګورې مونږ 15 ورځې عبادت وکړو په رمضان کې چې 2 شپې روڼې کړو بس بیا یادو چې مونږ خو بله عبادت وکړو یو 15 روژې ونیسو وایو بس مونږ خو زبرګان د زمانې یو 80,000 سال 80,000 کاله عبادت په اوبو باندې لو شو الله زه خو دې تباه کړم د آدم د برکته عبادت خو مې لو شو یو سوال درته کوم راله قبول کا الله ماله ژوند راکړه عمر راله ډېر راکړه او تر د قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون قیامت تر ورځې پورې راله ژوند راکړه چې خلک د قبر نه پاسې هغې ورځې پورې نو زمونږ د علما لیکي دلته خپل چالو چلو چې د قیامت د ورځې پورې ژوند سي د مرګ نه به بچ شو نو چې مرګ نه بچ نو دوزخ له خوا له سړي دي چې د اول په حوالات راشي دا قبر خو حوالات دی د مرګه چې بچ شمه بس قصه خلاصه شوه که جنت نی خو دوزخ نه خو به بچ شم که نه رب العالمین خو هېڅ شی پې پټ نه دی الى وقت اليوم المعلوم عمر در کوم دا سوال دی قبلوم او د قیامت دغه لویې ورځې پورې چې خلکو نه سو باسمه او دنیا روانېږي نو هغې پورې به دله ژوند درکړم زه دونه به دې ومنم او مرګ نه نشي بچ کېدی مرګ به در باندې راځي لګیا دی صاحب اوس په دې مونږ کې دا غوبل یې جوړ کړی دی رور په رور ګاونډي په ګاونډي دوست دوست سره ښځه خاوند سره خاوند ښځې سره بونځ کې حدیث پاک کې راځي که نه نبی علیه السلام فرمایي کې دی یو تخت لګېدلی دی په دریاب د پاس څومره شیطانان چې دروازې لګیا دي او دا شیطانتونه کوي نو هلته غونډېږي دی مشر بابا له هغې ته هله وایي دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه یو نه تپوس کوي نبي علیه السلام فرمایي څه دې وکړل فلانکي سړي باندې مونځ دې قضا کړه پرېږدې ښه ورته ویې نه سړی ډېر تکړه و مونځ خو یې رانه وکړو ما خورې کوشش وکړو وی ښه وخت نه دې پرې وروستو کړو وی ډېر تکړه وخت نه مې پرې وروستو نه کړو وی وسوسه دې ورته په مانځه کې واچوله وی ما خو ډېر کوشش وکړو خو هغه سړی ډېر تکړه وسوسه مې ورته وانچوله نو دې نورو شیطانانو ته حکم وکړي دې چمغلط نه ونیسي او دې دریاب کې څو غوټې وله ورکړي د نن کار نه دی کړی خپل بل به غواړي تا څه چل وکړه ته خو ما لېږلی وي چې هغه فلانکي سړي باندې ښځې سره روانه کوې صاحب کمال مې کړی دی څنګه دې وکړه وی هله مې دا ښځه او خاوند پرېښودل چې پر دې خاوند مې ښځه طلاقه کړه پر دې الله ډېر خفه کېږي طلاقه مې کړه پرې هله مې پرېښودل وی کمال دې کړی دی نبي علیه السلام فرمایي ځان ته به یې را تر غاړه باسي فیلتزمه یعانق ځان ته به یې را تر غاړه باسي او پرې تندي به یې ښکل کړي نعمه انت ته له ما ډېر ښه بچی یې که نه ډېر ښه بچی مې انعام به وله ورکېدله روزانه را شیطانان دا بچي ورته غونډېږي او هلته کې د دې په دریاب د پاسه تخت لګېدلی دی او هغه خپل
پروګرام ورته اوري داسې مې وکړل څه وایي دونه مې خلک په خلکو مړه کړل دومره مې خلکو له خلکو سره روانې جوړې کړې دومره مې په کورونو کې دننه اختلافات جوړ کړل دی یو پروګرام روان دی چلېږي په دنیا کې خو هم درپسې لګېدلی خورونو یو څیز نه ګورې ځان وساتی نه مرګ وخت کې چې سړی کم وخت کې پروت وي دغې وخت کې ډېر زبردست سکیمونه سړي ته اچوي قسم قسم به درته اچوي کله به درته وایي خدای نشته کله به درته وایي پیغمبر نشته کله به وایي د اسلام غلط دی کله به څه راته وایي کله به راته څه وایي امام راضي رحمت الله علیه کوم چې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عظیم او یو کتاب یې لیکلی ځان له مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلي دي الله موجود دی ولې دی دلیل الله موجود دی شته دی دی دلیل شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره د یو ځل ملګرتیا او صحبت پاتې شوی نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه ګیالی او دس دی خپل شاګرد ورته لوټې نه وباسي کمزوری دی بوډا دی دی اوس دا لاسونه اینځي هغه پې لوټه تشی شاګرد یې لار بله لوټه یې راوړه هغه یې پې تشه کړه بله یې راوړه هغه یې تشه کړه او شاګرد لګیا یو دی په دې لاس اوبه اچوي او سوچ کې تللی اخره کې له یو چونګ اوبه راواخېست داسې وویشتې ورته وایه که نه چې بې دلیله خدای منم داسې ووایه او بیا شاګرد ته اوبه راواچوه او داسې وکړه شاګرد ته تپوس وکړو صاحب دا مونږ خو څه پوه نه شو دا خبره دې چا سره وکړه او نن خو دې دومره سوچ کې تللی وې چې په بلا لوټې مې په یو لاس درله تشې کړې حالانکه یو دس کې اسراف به نه کې وی الله تعالی ما ته امام راضي را مخامخ کړ خو ډېر لرې د میاشتو په مزل دا کشف ورته وایي الله تعالی خوم امام راضي رحمت الله علیه لوی عالم بهترین زنقدن کې پروت و خدای راته وښو او د زنقدن وخت کې وله شیطان راغلی دی هغه ورته ناست دی ما ته هغه دواړه خدای وښود شیطان ورته وایي الله نشته دی ورته وایي شته دی دلیل بیا ورته وایي دا دلیل خو دې بېکاره دی مړه نه ولا باطل کی نو امام راضي ورته دویم دلیل وایي شیطان ورته دام خراب دی دام ټیک نه دی په دې دا دلیل دی کمزوری دی نو ورته وایي دا دریم وی دا دې هم کمزوری دی په دلایلو به الله نه پېژني د الله د پېژنګلو دپاره غټ دلیل څه دی غټ هغه د کائناتو ته وګوره د نول او سپوږمیو د بوټو ته وګوره د خپل ځان ته وګوره دی نه غټ دلیل یو زمیندار له وایي شیطان د انسان په شکل راغی بابا خدای شته وي یو څه دلیل دی وی دلیل غواړې وي او دونه مزېدار دلیل دی ودرېږه صبر وکړه نو قل بیا درولو د غوان هغه چوکۍ ته یې ګوتې کړې ورغې ورپسې شیطان ورته دلیل ښایي ته خو ودرېږه چې دلیل درته اوس وښیم چې پوه شو چې دې مې اوستنکی وایي مې نو تختید دی وی خدای تباه کړه بې دلیله خدای منم دا زه چې د مور په ګېډه کې 9 میاشتې مې تېرې کړي نه راباندې رڼا لګېده او نه راباندې نور لګېده نه ډېران شته او نه ټاټی شته او نه بیت الخلا تا شته نو دا انتظام ما له چې کوم ذات کړی دی نو وسه شته که نه ځکه دا بچې خو چې د مور نه پیدا شي نو ته یې په دغه پرده کې دوباره بند کړه چې 2 منټه ژوند تېر کړي نو خو هلته راته ژبه ګرځي نه پوزه ګرځي نه سترګې ګرځي نه سترګې ړندې دي نه غوږونو کې دننه اوبه تللي دي اوبو کې ډوب پروت دی اوبو کې ډوب پروت دی نه سترګو کې اوبه دي نه په غوږونو کې اوبه دي او د سماتې کې دی خوراک په کمه کوي او هغه خوراک پکې چې نه پیدا شي نه متیازي وکړي نو که په 9 میاشتې پس پیدا شي هم متیازي پیدایش نه پس کوي او که په 10 میاشت پیدا شو نو هم پیدایش نه پس کوي نو ته به وایې چې هو د ټیم خو 9 میاشتې و 9 میاشت خو د مور ګېډه کې و دا د سماتې چې پیدا شو دی او کوم دی هلته ولې نه د الله د دلایل پرېږدوه بس دومره دي چې هغه د کائنات ته ټول ډک دي پخوا به خلکو ویل په دې قبر کې خو به دا څنګه دا پیغمبر علیه السلام به څنګه روزه ورته وښیي نو اوس خو درته ټي وي او دا موبایل ټلیفونونه ورسره ته خدای پاک وښول او کمپیوټر یې خو دې ولیدې د سکندونو کې به څنګه دا خبرې هلته رسېږي اوس هغه هر څه درته معلوم شو دې دا راته الله ښیي ګوره دا د الله دا ساینس هم رب العالمین انسان ته په دې ذهن کې دا طاقت او دا عقل واچوي نو هلپ کېږي هر ساینس ایجادات نشي کول انسان یې کوي انسان ته د عقل الله ورکړی دی بهر کیف وی چې دی ورته دا دلیل دی بېکاره وی ښه دا بل وی دا هم ټیک نه دی وی ښه دا بل دلیل وی دا هم ټیک نه دی وی 360 دلایل یې ولا ټول برباد کړل وی زه ورته نیغ ګورم چې خدایه اوس به امام راضي تکړه شي وی مې چې بس که د آخري دلیل لیکلی م وله تباه کړه نو دا امام راضي خو به بېایمانه له دنیا نه لاړ شي د یو چونګ اوبه مې راواخېستې ورو مې ویشتې وی رب العالمین زما هغه چونګ د هغه سینې ته ور ورسولی او ورته مې ویل چې نیکبخته ورته وایه چې بې دلیل الله منم
وی بې دلیل الله منم دلایل دې پرېږده. نو شیطان ترې پنجې وویستلې او سا یې ورکړله. د دغې وخت کې هم درته ګورې راځي ځنکدن وخت کې به راته کښېني، کله به راته یوه عقیده را مخکې کوي، کله به راته بله عقیده مخکې کوي، کله بله عقیده. یاد وساتئ په رب العالمین خپل اعتقاد او خپل یقین ګورې محکم وساتئ، مکمل دا خپل یقین وساته چې خالق د کائناتو مالک رازق بیماری پیدا کوونکی لړکوونکی ژوند مرګ بچي ورکول دا ټول ګورې بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. دا عقیده مضبوطه کړئ. دی به شیطان له وخت کې راځي به درته وایي دا یو کار خو پکې الله هم کوي دا بل خو ورسره پلان کې هم کوي، دا یو کار خو دی هم کوي دا بل خو پلان کې هم کوي. تزلزل عقیده به یو جوړه کوي ته به برباد به دي کوي. ګورئ مالک د خیر او د شر د فایدې او د ضرر څوک دی نو یو الله دی. دا ذهن کې واچوئ، دا عقیده په الله وساتئ چې رازق زما الله دی بل څوک نه دی. او قسم قسم چالونه جوړئ په دنیا کې. بدر کې راغې ودرېد د انسان په شکل کې راځي. ابو جهل ته وایي چې د یو لوی قوم د مشر په شکل راغی. وایي زما قوم را روان دی او 2000 لښکر دی ورسره 2000 د یو لوی ملک د یو قوم د مشر په شکل راغلی و. ورته کړه شه. ابو جهل هم خپلو ملګرو له خوشخبري ورکړه چې دا سړی راغلی دا بابا د پلانکي قوم مشر د قوم د 2000 سره روان دی. تا کړه شی ورته. هلته کې جبریل علیه السلام نازل شو بدر کې. نو ته خو پېژندې چې دا جبریل علیه السلام دی چې هغه نازل شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي ابو جهل نه لاس وایسته، ده ته یې لاس نیولی و، دواړه روانو دغه لاسونه یې ټال ورکاو په میدان کې جنګ کې ګرځېدل. خو چې ویلې ده چې جبریل علیه السلام خو راغلی دی او 1000 کسان فرشتو سره راغلی دی. ابو جهل نه لاس راخوتی څه کوې کاکا وایي بس زه اوس برا مې وستی اوس ورته پته ولګي. زه خو پوه شوم ورته راغله دی اوس نه تښتېدی شي او نه کامیابېدی شي. لاس یې تغلې غوندې راس کو شیطان وتښتېد. دومره خبیث دی. کله به دله د ماسخوتن خوب په وخت درولي نو د ماسخوتن لمونځ به در باندې پاتې کړي. طالع به وایي خوب لمونځ پاتې شو. ځکه پېشمني به پاس شو، پېشمني به یې وکړو که نه پېشمني بیا څوک پاڅېدلی شي. کله به راته ټي وي خوب کړي هغې ته به ناست نو 2 بجې به ودرېږي ماسپښین وخت به راشي. زه ودرېږه یاره دا کار دا ګوټ خلاصومه دا یو دوبچره چې دا برابر کړمه نو بیا به کوم. ورېږه دې سړي دا سودا ورکوم نو د هغې نه پس به کوم. نو د مانځه وخت به شي زه مازدیګر سره بیا قضا وکړو. تا ته پته لګي چې د قضا خو دې وکړه خو ګناه سې څونه وګټله. مازدیګر بیا یاره دا کار به خلاص کړو د ماښام سره بیا قضا وکړو. ماښام بیا زه ماسخوتن به ټول لمونځونه قضا وکړو. ماسخوتن خو بیا ټي وي مردار کور کې پروت دی هغې ته به څوک کښېني. لمونځونه لاړل برباد شي. او د دې یو چال دی ګورې دې په سړي ګناه کوي د دې ګناه یو عجیبه اثر دی. د ګناه داسې مثال دی لکه لښتې چې پاکې نه ګن پکې نښلي اخره کې هغه ګن له غلختي پورې دومره کلک شي چې بیا په چوکه او په سیخ باندې ته یې ګن نوځي. دقه رنګې د ګناه مثال هم دی. یو ګناه در باندې کوي په اړه دې تور داغ راځي، بیا ګناه کوي بیا تور داغ راځي، بیا ګناه راځي بیا تور داغ راځي. نو دا داغ لرکول اسان دي. الله دې یاد که، مرګ دې را یاد که، ځان ته ذکر دې وکړه نو دا داغ به لاړ شي ثقل به شي. او که را داغ لا نه نو کلا بل ران علی قلوبهم ما یکانو یکسبون زړه تک تور شي. بس بیا د شیطان حاجت نشته. دی به بیا خپل ځای کې نور کار به کوي. چې زړه تور شو د انسان بیا نیکۍ ته نه کېږي روح بیا دې ګناه کوي. نو دې مختلف چارونه او حربې استعمالوي. یو سړی چې ته د دیوال سوري ته ناست و اودو غرمه در ټکانه غرمه و دې ورته ودرې ناګانه دا شیطان راغی پیسه هلکه پاسه مړوي د خوب ولې خوار شوي خوب نه دیوال دغې را پروزي. ظالمه که دا دیوال د باندې را پرېوت مرې ښه وایي ته نه ګورې دې ویښتی. غریب لاړه خواته چې لاړ دیوال را پرېوت زر دی راغی و دا شیطان خو د انسان په شکل دی. د بوډا بابا په خپو ورته پرېوت. یاره خدای دې خوشحاله کړه تا خو ما سره ډېر لوی احسان وکړه. که دې پاسولې نه منو اوس به دا دیوال د باندې را پروت و په دې خوب کې به یې وژلې ومه. ډېر ښه دې را سره وکړل. ته څوک یې یاره تا خو ما سره ډېر ښه وکړل. شیطان یم او شیطان ته ګوره او خیر ښېګړې ته ګوره. ته شیطان نه ته خو چې ته د خدای نیک بندې څوک ولي څوک زبرګ انسان یې ما سره زونه وی شیطان یم که نه خدای والي وي نه شیطان څوک د مرګه بچ کوي. وی ظالمه شهید کېدې اوس به ته هم راته جنت کې تاوېدې را تاوېدې شهید کېدې که دیوال د باندې را پرېوتی و مې ودرېږه چې شهادت دا مرتبه خو دې نصیب نه شي که نه دې نه مې وویستې. ګوره قسم قسم چالونه وله ور په مختلفو طریقو دله را تاوېږي.
او چې کله مري بیا قیامت نه مخکې دا بچي یې پیدا کېږي. ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي وو، یو ځل بیا مې کتاب کې مو لیدل، خو هغې نه مې اورېدلي وو. مې وي دا شیطانه ګی اچوي، ځان سره یې ترخ کې ګرځئ، او چې کله هغې کې هغه بچې برابر شي نو ویې غورځوي نو بچې ترې وځي. او په زرګونو بچي راوړي یو شیطان، په زرګونو. نو دا بچي خو یې دغسې سمري او څه دغه کېږي چې کوم وخت کې د قیامت دا وخت را نږدې شي او الله تعالی د نظام درهم برهم کوي نو ده پسې به اسرائیل علیه السلام ورشي، ده نه به هم څه وباسي، لکه بچو نه چې څه وباسي. لږ غوندې مهلت به وله ورکړي، د الله شي کې حکمت دې ورته منډې وایي. نو په بچ کېدو خو نه شي، خو هغه منډه ته وایي، خو لا ټیم یې یو منټ نیم پاتې او سجدې به لګوي، سجدې به لګوي، یا الله توبه وباسم، توبه وباسم، یو ځای کې به دې سجده ولګوي. اسرائیل علیه السلام به یې کلکه راونیسي، خو هر شي پوه شوې چې کوم ځای یې سجده ولګوله. وایي نه دا کوم ځای دی؟ وایي د آدم علیه السلام قبر دی مخکې. او توبه توبه توبه، هغه سجدې نه به توبې وباسي. او دغسې یو روایت کې راځي چې قیامت کې به دې سوځي سوځي، په زرګونو کاله به دې وسوځي، نو رب العالمین به یې راوباسي او آدم علیه السلام به ورته جنت نه راوباسي. زه یو کار وکړه که نه، اوس الله ته پته ده چې دې دا کار نه کوي. وایي یو کار خو وکړه که نه، وایي اوس دې آدم علیه السلام ته سجده ولګوه، اوس دې هم بخم. دا د الله په علم کې ده چې دې دا کار نه کوي. ځکه نه اوس سجده وکړه نو اوس دې بخم. څومره به جهنم کې چغې به وایي، دومره روړې به وباسي چې جهنمیان به له ده چغو نه تنګي، دومره چغې به وباسي. وایي دا اوس سجده ولګوه نو بخم دی. وایي دا چل نه کوم، دا کار نه کوم. دومره ضدي دی، ښه دومره ضدي. ځان دا ظلم ګورې د شیطان صفت دی. نو چې کله دې جهنم ته الله دننه کړي، یو حدیث پاک کې راځي چې کوم وخت یو انسان پیدا شي ماشوم او دې کله ورو ورو بالغ کېږي، نو یو شیطان ورسره ملګري شي، قرین ورته وایي، د ده ملګري یعنې پیوست ملګري او ورسره ملګري شي. نه ورسره تر مرګه پورې، نور شیطانان هم لګېدلي، خو دغه یو ورسره تر مرګه پورې وي. نو د قیامت په ورځ چې دا کافر سړی الله جهنم ته غورځوي، یا دا بدبخته ګناهګار چې الله جهنم ته غورځوي، نو چې هغه کوم یې د ژوند ملګری شیطان و، نو اب ورسره په یو پړي وتړي، په یو دغه به یې وتړي، څه ورته وایي دا اتکړی باندې زنځیر به یې وتړي او دواړه به جهنم ته وغورځوي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي چې دا حدیث یې مونږ ته ویې، نو هغه وایي هغه سزا د انسان هغه عذاب په خپل ځای، خو وایي دا ډېر لوی شرم دی چې په یو زنځیر سړی د شیطان سره تړلی شوي او جهنم ته غورځوي. دې ذلت نه دې الله محفوظ وساتي. جهنم ته رب العالمین وغورځوي، نو هلته به ورته د اور کورسی تیاره کړي، نو دی به پرې ودرېږي او دا ټول جهنمیان به ورته مخامخ کښېنوي. ځکه نه دې یارانو ته خو تقریر وکړه، دا خو ستا د لاسه دې جهنم ته راغلي دي که نه. نو دی به څه وایي؟ وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یو وعده راسره الله کړی و، یو سره ما کړی و. الله خو دا وعده کړی و چې مرګ شته، جنت شته، دوزخ شته، عذاب شته، خوشحالي شته، دا څیزونه د الله وعده رښتونې وه، بالکل چې څه ویلو بالکل رښتیا وه. یو سره ما وعده کړې وه، چاته به مې وي خدای نشته، چاته به مې وي دوه دي، چاته به مې وي مرګ نشته، چاته به مې وي جنت نشته، چاته به مې وي دوزخ نشته. فاخلفتکم، ګورې ما ټولې وعدې در سره خرابې وکړلې، ټولې غلطې ثابتې شوې. وما كان لي علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. نو بیا د سترګو کې د جهنمیانو نه لږې خاوره اچوي. وایي ما سره مټه خو نه وی راښکلې چې راباندې مې زناګانې کولې، ما سره مټه خو نه وی رانیولې چې بوت ته مې در باندې سجدې کولې. تا غري دی ما خو زه له زړه کې وسوسې اچولې، دا ګناه خو تاسو په خپله کوله. ما کوم یو سړی دا مټه نیولې یا په زور مې بوت ته کېنولې چې شابه سجدې ورته کوه، کوم یو سړی مې په زور رانیولې د ګناه ته به کېنولې چې شابه دا ګناه پرې کوه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. دا ما خبره ومنل، او چې هغه کوم الله تاسو خالق دی، رازق دی، مالک دی، دا هغه خبره هم نه منله. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه. نه تاسو زما د چغو جواب کولی شئ او نه زه ستاسو د چغو جواب کولی شم. وخې چغې اوس تاسو هم چغې وباسئ، زه به هم چغې وباسم. بدبختیانو چې کوم ذات رزق درکو، کوم کور درکو، کوم عزت درکو، کوم ژوند درکو، کوم مال درکو، کوم بچي درکول، کوم نعمتونه درکول، دا هغه خبره هم نه منله او زما خبره هم منله. او ما کوم یو د مټه نیولې د ګناه ته مې کېنولې دی. دا یو تقریر و چې دا زیات په خاورو په سترګو کې خاوره اچول. نو دا زمون خطرناک دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. قرآن حکیم کې الله فرمایي دا ستاسو دشمن دی او دشمن یې وګڼئ. ګورئ
او ستاسو له نیکه د آدم علیه السلام او د نیا د حضرت حوا دشمن دی. نه چې هر کله او د جنت نه د په وسوسه تاسو راوتی نو دې ظالم بدبخته د خپل دشمن او اوس هم دشمن دی. یو سړی چې لپړه کور کې نو نه هېرېږي وي د زوال وم یو سړی چې هغه کنځلي وکړي نو نه هېرېږي وایي د ما ته پلانکي وخت کې زما مور کنځلې وه زما ښځه کنځلې وه. نو دا بدبخته خو سړي باندې دا چې څومره ګناهونه او دا کنځل کېږي خو له ده په وجه کېږي. دا څومره چې سړی جهنم ته او د الله په غضب او په قهر اخته کېږي خو له ده په وجه کېږي که نه. نو باید د مونږ ومنو چې کوم حکمونه درته الله او د الله رسول ویلي دي که ته هغه حکمونو پابندي نه کوې دا شیطان تابعداري شوه. چې د کوم څیز نه الله او د الله رسول منع کړی او ته ترې منع نه شوې هغه کار دې وکړه نو دا هم د شیطان تابعداري شوه. پروردګار رب العالمین زموږ د شیطان د چالونو نو د هغه د وسوسو نه محفوظ وساتلی کړي. دعا کوې د جميع چې الله پاک الله حفاظت راکړي. ای الله شیطان د سکیمونو نه وسات الله د چالونو نه وساتي. دو دشمنان دي یو ته نفس اماره بسوء یا انسان دننه د زړه دننه غل دی او یو دا شیطان دی ابلیس دا د بار غل دی. چې د کور غل او د بار غل یو دی چې والا کنډر کېږي. که د کور غل نی د بار غل هم څه نشي کولی او که د کور وي او د بار نی نو بیا هم کاته نیمګړي وي. نو د نفس خواهشاتو نفسانیو د شیطان د دغه نه د دوکو نه پروردګاره د ګرفت نه الله موږ محفوظ وساتي. الله چې څومره ګناهونه هم کړي دي الله ته راته د هغې معافي نصیبه کړي. الله چې څومره مریضان دي ته ورته شفا ورکړي. الله چې څومره قرضداران دي قرضونه خلاص کړي. الله چې څومره مسلمانان د بیت الله حج ته تللي دي پروردګاره ته حجونه او عمرې طوافونه قبول او منظور کړي او په خیر او په خوشحالۍ باندې الله واپس راوستلی کړي. الله زموږ په حال رحم وکړي. خدای که د چا یو بل سره روانې دښمنۍ بغضونه حسدونه دي په زړونو کې هغه الله په محبتونو باندې بدل کړي. الله موږ د دنیا او د آخرت د فتنو او د مصیبتونو د خپل قهر او غضب نه په امن کې وساتي. د دواړو جهانو همیشه خوشحالۍ نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.